راځي تفسیر مظهری دا حدیث نقل کړی دی. فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا چې د مور پلار د نافرمانه سزا دا الله رب العزت په دنیا کې بعض وخت کې خي او د بنده ته دا سزا ورکوي. بعض وخت د دې نه علاوه څومره ګناهونه چې دي د دې سزاګانې مؤخر کېږي، آخرت کې ملاويږي، سزا آخرت کې ملاويږي. خو د مور پلار سره چا بد سلوک کړي، نافرمانۍ کړي، وي د هغې سزا الله رب العزت په دنیا کې ورکوي، آخرت ته اکثر نه پرېږدي. داسې والدین مو لیدلي چې خپل بچي وخي وی ټکوي وی وخي تر دې پورې لاس پیم په خلکو مات کړي. خو الله رب العزت زما د مخې نه ما یو صاحب لیدلی دی، د هغه خپله مور وښلې ده بلکې لاس پې پې مات کړي. لږ وخت مخکې ما سره میلاو شو، خپه مې ولې کپړې لیدلې وي، ما دې بچو سره مې جګړه وکړه. څه مطلب؟ بچو عالم که نه، بچو سره جګړه صحیح، خو بچو عالم که نه. ما ورته وی پیړه کې مې یا ته خو مسؤلونه یا ته خو پته وه چې دا څه میلاوېږي. مې دا د هغې تا چې خپل مور پلار سره څه کړي دي د هغې سزا تا ته نن میلاوېږي. محترمو، یو ډېر لوی عالم دی، الترغیب الترهیب یو کتاب لیکلی دی. په دې کې بلاشي واقعات او احادیث مبارکه هغې ذکر کړي دي. فرمای په صحیح سند سره یو واقعه ذکر کړی دی چې یو لوی عالم د ایران ښار کې نیشاپور کوم چې د امام مسلم رحمه الله ښار دی، یای کې روانو د مازدیګر د مانځه ټیم شو، وی مسجد ته ورغی مانځه دپاره مونځ یې وکړو. مونږ نه څنګه راووتو ویې کتل د جومات سره خواته یو څو قبرونه دي، دا یو قبر وشلیده او یو کس د بار ته راووته چې بدن د انسان او د ځوان بنده دی، ځوان انسان دی، نوجوان، او سر د خر دی، د خر. وی دا قبر وشلیده دې ته راووته. چې راووته دی د عالم ذکر کوي وی درې چغې ووالې، د خر په شانتې رمباړې ووالې. او د خر د چغو متعلق الله رب قرآن کې فرمایي چې بدترین آواز دا د خر دی. د خر چغې ووالې، واپس دا قبر ته ورننوتو، قبر پې واپس رابند شو. دا د قبر عذاب دې ته ملاوېده، الله بندگانو ته ښیي. بعضې وخت کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قبر عذاب دا څیز دی، دا د انسانانو او د جناتو نه علاوه باقي ټول مخلوق دا اوري او په دې باندې دا قبر د عذاب نه خبردار دي، په دې پوهېږي چې د عذاب قبر ملاوېږي. بهرحال وی مال ته د یو کس نه تپوس وکړو چې مشره دا څه واقعه ده؟ ویا ما ته وویل چې دغلته یوه ابۍ ناسته ده، هغې نه تپوس وکړه، صحیح جواب او صحیح واقعه به دا بیان کړي. وی زه ورغلم ابۍ ته مې دوا سلام وکړو، مشره ښځه وه. ابۍ جواب راکړو، ما نه تپوس وکړو بچیه ولې څه خیر دی، خدمت صحیح راته ووایه زه یې وکړم. ما ته یې ابۍ خدمت نشته، خو یو په خپل سترګو مې یو کار ولیده او ناشنا دی، نو ما چې زه تا نه تپوس وکړم چا ته وي د ابۍ نه تپوس وکړه. ویا ورته چې بچیا دا کوم قبر چې دی دا زما د زوی دی، زما خاون هغه د ماشوم لا ورکوټ یو، ما پلار زما خاون وفات شوی دی، زما د بچي تربیت وکړو، دا مې غټ کړ
د دې د وجې نه ما دویم واده ونه کړ دې د وجې نه ما دویم واده ونه کړ حق د ښځې جوړېږي د خاوند د سړي حق جوړېږي چې دویم واده وکړي ښځې مړه شو نو نوجوان دی ضرورت دی ورته د ښځې دویم واده دې وکړي خو ما ښځه ذاتو ما دویم واده ونه کړ مې کېدی شي بل پلار داسې پې راشي چې هغه بیا د خیال نه ساتي ظلم پې کوي نو هسې نه بچی مې ضایع نه شي نو ما د بل د پلار د ظلم نه ته بچ کړې ما دویم واده ونه کړ ځواني مې تا ته تېره کړله دې ماشوم ته مې ځواني تېره کړله دا ماشوم غټ شو چې دې کله زلمی شو یو ورځ د بدو هلکانو ناسته پاسته به یې کوله یو ورځ کور ته راغی د خولې نه د شرابو بین ختم د نشې عادت شوی و ما ته وایي چې بچې دا دې څه کړي تا خو نشه کړې ده شراب دې څښلي دي او دا خو ډېر ګنده څیز دی د داسې محفلونو نه د داسې ملګرو او مجلسونو نه ځان وساته پلاران ټول عمر خپل بچي ته دا خبره کوي چې بچي غلط ځای کې ګوری کښېنه نه دې مور زما خبره ونه منله یو څو ورځې پس چې کله به راتلو ما به ورته دقسې نصیحت کوو بچي دا کار مه کوه یو ورځ ما ته وایي چې څه لکه د خر په شان د چغې راپسې وې غلی کښېنه د خر په شان د چغې رمباړې وې وی زه غلی شوم وی په سبا باندې شراب یې زیات کړي وو او د شراب په حالت کې د مرګ راغی مړ کړو وی په څه ټایم چې مړ دی دغه ټایم یې ښخ کړ وی دا سویمه ورځ ده چې د مازدیګر د هغه د ښخېدو ټایم راشي وی دغه شان قبر شلیږي دې بار ته راوځي مخې د خر دی او چغې وایي واپس ورته بیا الله پاکي ورنه باسي ډېر په دنیا کې ما او تا ته دا سزا وښودله محترمو